بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. په ټولو ناول خو زه چې دلته څومره هم د مشران ناست دي د مختلف پولیټیکل پارټیز لکه اسد صاحب دی، زموږ د مزدور کسان چې کوم مشر دی، میا همین شاه صاحب شو، باچا صاحب دی، ضلعي امیر صاحب شو، میا عالمگیر شاه صاحب شو، محسن شاه صاحب، نور چې څو دلته ملګري ناست دي د هغه ډېر انتهایي مشکور یم چې زمونږ کم تاسو ته یو ریکویسټ راوړی و، یو خواست مو راوړی و، په هغې باندې تاسو زمونږ سره اګري شوئ. یقیني خبره ده چې میا عاصم شاه ایډوکیټ شهید الله د درجات بلند کړي، خدای ته جنتونه ورته نصیب کړي او فیملی ته د الله تعالی صبر ورکړي. هغه واپس نشي راتلی، بالکل همدا د الله تعالی خوښه ده چې که یو سړي ته مرګ په ګولۍ کې لیکلی دی، چاته به په اکسیډنټ کې لیکلي، چاته به په هغه کې لیکلي، یا واپس نشي راتلی. موږ دعا هم کولی شو او د هغې سره سره زموږ بچی و، دا حقیقت دی چې لکه خالي د چرسدې په لیول نه د پاکستان په لیول ډېر که د سوشل میډیا باندې مونږ کتلي دي یا مونږ د چا سره انټریکشن شوی دی، نو هر زړه چې و یا هره سترګه چې وه نو د یې نه اوښکې بهېدلي دي. دغه شان زمونږ د پولیس والام چې دي هم د ستاسو بچي دي، د دې خاورې بچي دي چې کوم زخمیان شوي دي. په دې ډیټیل کې زه نه ځم چې یاره یا اکسیډنټل شوي دي یا پلینډ شوي دي، دا وروستو خبرې دي، خو واقعه وشوه او نه وه په کار چې کېدله. ټوله چرسده یې غمخوار کړه، ټوله چرسده تر اوسه پورې تقریبا میاشت نه زیات ټایم وشو چې د چا نه هم چېرته مونږ میلاوېږو. بالکل دا ځینې غفلت زموږ په پارټ باندې وي، د هغې زه معذرت کوم د انتظامیې طرف نه هم د پولیس طرف نه هم. خو دا هم د حقیقت وایم چې د چیف سیکرټري نه ونیسه، د آی جي نه ونیسه، د کمشنر صاحب نه، د آر پي او صاحب نه، چې هر سړي سره مونږ په کانټیکټ کې هم یو او مونږ ته الحمدلله د یو ځای نه هم داسې نه دي ویلي شوي چې یاره تاسو د چا فیور وکړئ. هر سړي د میرټ خبره کړې ده، د رول اف لا خبره یې کړې ده. نور دا وطن چې کم دی اشنغر ته خو که زموږ د سایډ خلک دي نو موږ په ډېر درانه سترګې ورته ګورو. ډېر درانه خلک، ډېر درانه پښتانه دي. دلته زمونږ قانون هم شته، زمونږ سره شریعت هم شته، زمونږ سره جرګه هم شته، مرکه هم شته. د جرګې او د مرکې خاوره ده. کوشش دا کوو انشاءالله چې د دوی کم مطالبات مونږ ته راکړل دا خو منون به انشاءالله چې په دې باندې زه عمل کوم. او دا ډېره غټه خبره ده، ډېره غټه ریسپانسبلټي هم ده، ذمهداري هم ده چې دومره غټه ذمهداري څوک درکړي. نو زه خپل ورته پریشان هم یم چې څنګه به پوره کوم. انصاف تقاضې الله تعالی د مونږ ته همت راکړي چې د انصاف تقاضې پوره شي. او کوشش مې انشاءالله دا دی چې دا به زه چې کومه مطالبې دي دا به کمپلیټ کېږي. اذان روان دی، خبرې رانه اوږدېږي. دا نه علاوه زما خو د دفتر دروازې خدای شته، زه خو د شپې هم اویلیبل وم، هر ټایم اویلیبل یم. چرګوړ په کور کې هم که نه دا چې څوک راغلی دي ما واپس نه دی لېږلی. کوشش مې کړی دی چې اوده مو ته راپاسم. نو دا دفتر هم د ستاسو دی، د ډي پي او دفتر هم د ستاسو دی. مونږ که دلته تنخوا حالو، مونږ د څه شي حالو، دا پبلک ایکسچیکر مني ده، د هغې ټیکسز دي، د ستاسو د خدمت لپاره یې دلته پوسټ کړي یو. کمی بیشي کوتاهي دا د انسان نه کېږي، فرشته هېڅوک هم نه دی. خو کوشش به انشاءالله دا دی چې خپل زمونږ د کم اوپن ډور پالیسي ده یا چې کم زمونږ دفترونه دروازې دي چې دا کولاو وي، او کوشش کوو چې انصاف انشور کړو. نو ونس اګین ډېره مننه د ټولو ملګرو، د ډي پي او صاحب په بحاف هم د ټولو شکریه ادا کوم چې ستاسو زموږ د خبرې ته په درنه سترګې وکتل. او انشاءالله دا زما د سره کمیټمنټ دي چې تاسو به چې کم یا مطالبات دي یا د کم د کیس ته سپیسیفیکلی چې په دې کې به د انصاف تقاضې ټولې پوره کېږي. ډېره مننه جي، شکریه.